خو ګوره دا یاد لرئ ځوانانو یا مشرانو سپینګیریو بوډاګانو یا د هغې نم د کم عمر والو دا یاد لرئ چې اعتکاف کې ناستا دا د ګپو د شپو دپاره ګوره نه ده دا یاد لرئ دا واته راننواته د خوبونو دپاره نه ده که ته خوب کړي که ته ګپې شپې لګي که ته خلکو سره په موبایل باندې ګړګي بیا لس ورځې په کور کې تېرې کړه چې ته جومات ته راځې ستا موبایل به پاور افي بس پاور اف ستا موبایل به بالکل بند دي لس ورځې به تا هیڅ چا سره هیڅ رابطه نه دغه لس ورځې به ته خپله رابطه او تعلق او قرب اله العالمین سره پیدا کړې که ته بیا دلته په اعتکاف کې موبایل ته پروت یو واتساپ ته پروت او فیسبوک ته پروت نو دا د ستا د اعتکاف ثواب خو پرېږده چې الټه په تا باندې په دغه مسجد کې په دغه عمل باندې وبال او ګناه راځي لس ورځې تا ګناه وکړه لس ورځې تا عبادت ته بستر نه اچولې لس ورځې ستا د الله په کور کې د الله نافرمانۍ ته بستر اچولې نو دا واورئ ګوره په کلکه باندې دا خبره چې ته دغه جمعات له به هغه څوک راځي چې اراده یې د څه اراده یې د قیامي اراده یې د ذکر او اذکاري اراده یې د قران کریم مبارک د تلاوت او د ختمونو وي اراده یې د خیر او د خیرات او د صدقې اراده یې د درود پاکي ها لګوندې د خپل د صحت لپاره هغه پکې خوب هم کړی شي خو په دغه لسو ورځو او شپو کې به اکثر ټیم ته د الہ العالمین د عبادت او اطاعت لور کی چې پاغي کې ته ډېر ختمونه موکړي پاغي کې ته په هزارو تعداد باندې درود پاک وایي ذکر او اذکار وکړي یو لس پکې ختمونه وکړي یا کم از کم 15 په دغه لسو شپو کې ناستي صدقه او خیرات پکې گئی دا لس هغه ورځې دي اخرنۍ چې په دې کې داسې شپه الہ العالمین زمونږ استاسو دپاره مقرر کړې ده چې څه د پاسه د څلور اتیاو کلو د عبادت نه زیات ثواب دی